خو د ټولو نه لوی پهلو چې د عمر فاروق رضی الله عنه د دور حکومت وه چې هغوی یو داسې سلطنت قایم کړو، یو داسې د عدل او انصاف سره حکومت کړو چې نن هم د هغې مثال په دنیا کې نه میلاوي، او یوازې مسلمانان نه خیر مسلم هم دا تسلیموي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غونته کې سلطنت او حکمرانی دا لا چا نه ده کړې. دومره د عدل او انصاف بالادست او د هغې خیال یې ساتو، مسلم او غیر مسلمو ته یو شان هغوی سره د انصاف معامله کوله. نو صاحب په دغې موضوع باندې یو څو خبرې کوو چې عمر فاروق رضی الله عنه خپل دور حکومت په کم انداز سره کړی او د نورو سلاطینو چې چا په دنیا باندې حکمرانی کړې ده او د هغوی یو نوم یادیږي، هغوی څنګه دور حکومت او د فاروق اعظم رضی الله عنه څنګه دور حکومت و. بیا یو امتیازي فرق په اسلامي سلطنت کې او په نورو سلطنتونو کې څه دی چې کله یو سړی د اسلام دپاره اواز اوچت کړي او اسلامي نظام قایم کړي، هغې کې او بیا نورو حکمرانانو او د هغوی سلطنتو کې څه فرق دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات نه پس په 23 اگست 634 عیسوي باندې بقول 22 جمادی الثانی په 14 هجری باندې په مسند په خلافت باندې کېناست. عمر بن خطاب رضی الله عنه یو د عظمت انصاف والا او عادل حکمران او د دغه عدل او انصاف د وجه نه دا د فاروق په لقب باندې مشهور شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نسب چې کوم دی په نهم پوش کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب سره ملاویږي. د حضور علیه السلام په ابا او اجداد کې یو شخصیت ته کعب نامه ده. د کعب دو بچو، یو عدیو یو مراو. د مرا په اولاد کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو او د عدی په اولاد کې حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه پیدا شو. چې کله حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه په سلطنت امور سنبال کړل، نو یاد لرئ دا قابل توجه خبره ده چې موږ تاسو د خپل د یو اسلامي حکمران د سلطنت او د هغوی د بهادرۍ شجاعت نه چې هغوی په کم او زه موازنه کوم درته چې د اسلام څومره خواږه دی او د اسلامي نظام څومره برخې دي. نو یاد لرئ عزیزانو د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه په دور کې د دوی خلافت چې دی د عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناتولیا، جنوب ارمانیا او سجستان دا ممالک دوی مبارکو فتح کړل او اسلامی سلطنت تر دې پورې وسیع ولاړ او د دې ټولو ځمکو چې څومره مربع او څومره علاقه وه دا په 22,51,000 مربع میل باندې مشتمل و. د پاکستان مربع څومره ده 7,96,000 او د فاروق اعظم رضی الله عنه چې کوم ځای پورې ملکونه فتح کړو د هغې مربع څومره وه 22,51,000 مربع میل. او د دوی په دور حکومت کې د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه چې کله ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه د سپه سالاره کمانډ ورکړو، د ده په دور حکومت کې بیت المقدس یورشلم چې دی دا په لومبي ځل باندې فتح شو او د عیسیانو نه او د یهودیانو نه خالي شو. او د ده په دور حکومت کې ساسانی سلطنت او بازنطینی سلطنت چې دا د هغه وخت ځان ته سوي د خپل ابو اجداد نه یو دور را روانو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې دغه دوانو شکست خوړلو په 2 کاله د عمر فاروق صاحب په دور کې دوی چې دی مغزول شو او د دوی چې څومره علاقې وې د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه فتح کړلې.